ناصر يا نسير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد. باب التيمم ربط دما قبل سرداد شمخي مسا على الخفين او وسي تيمم راو فانا بدلني مسا على الخفين دا بدل دا غسل دا رجليننا او تيمم دا بدل لأودس او لغسل. دویم فمسا على الخفين کی رخصت کتیمامه کی هم رخصت. دریم مسا على الخفين عارض تیممهم عارض. نمبر 4 فمسا على الخفين کی هم اکتفاء فضاجدا او تیمم کی هم اکتفاء فضاجدا. تیمم فلغت کی قصد ول قرآن پاک کی فرمائی ولا تیمم الخبیث تاسو قصد ایمان مکو. اصطلاح کی ستاوی تیمم اصطلاح کی تیمم ستاوی فاهر يطير بجناحيه وليهما فاهر يطير بجناحيه. في اصطلاح وقصد الصعيد الطيب على جهة مخصوصة. لبعض کی خاور قصد کول یعنی جنس فجهة مخصوصة. امام الشافعي رحمة الله عليه مذهب دا دی چې صرف په خاوره تیمم کیږي او بس. زموږ د احنافو رأی دا ده چې په خاوره یعنې په ځمکه او په جنس د ځمکې تیمم کیږي. جنس به د څه نه پېژني چې په اور ایلي سوځي نه په اوبو ایلي کېږي نه. اوس مالګې اوبو کې واچوه نو ایلي کېږي، لرګی اور ته واچوه نو سوځي. د دې تیمم نه کېږي. بس ګټه په ګټه تیمم وهل شي ولې نه سوځي او نه ایلي کېږي. او د دې دپاره چې دي ایما سلاسله وایي چې 2 ضربې دي، یو ضربه له مخته فعله ده او بله ضربه د لاسونو مرفقینو پورې ده. او احمد بن حنبل وایي چې یوه ضربه ده. احمد بن حنبل سے بریدا او سے بلے احمد د کم زی پوری دانی د رسغینو پوری ضربه چې دیوه ده په مخ چې احمد بن حنبل سے وایي بیا به بلاس دا بس دا کافي. موږ وایي علت مرفقین. امام مالک رحمت الله علیه وایي چې مرفقینو پورې واجب، د منکبینو او د آباتو پورې مستحب. دلته دا د عمار والا روایت روان دی، دا به د احمد بن حنبل دلیل وي. او زموږ د دلیل د جمهور عالمانو په دغه چاپ کې په 50 نمبر صفحه تېر شو چې رسول الله مبارک تیمم هو
الزراعين وقوري لداس يعني تنافع رضي الله تعالى خوف رواية كان بس بدي تدور مع الشيء الزمن دليل ده التيمم ضربتان ضربة للوجه والضربة لليدين للكفين ذا محشقة عشرة او بس دليل زمن دفاعها ده أسلع رضي الله تعالى عنه رواية الترمذي وابو داود راوله خذ يا أسلعه فتيمم صعيدا طيبا ضربة لوجهك وضربة لزراعك او دا حدیث دا عمار چه دلتا راغلی دی نو دا دین استدلال دیک ندی ذکر محدثین وی چه حدیث دا احادیث دا عمار رضی اللہ تعالی عنہ فباب دا امام کی مسترد دی ولی دلتا چه دی بدی کی عبورا وکفه وردوی راغلی دی وکفه کا اینی دا وضوی تیر براغلی دی او بیا واپس داشت دی باب اخیری روایت کی اگورا نو فا اغیق راغلی دی الى المناکب والآبات من بطون ایدیهم نو مناکب او آبات لبکی خبر راغلی دا نیو طرف تبکی نکبین راغلی خوبن طرف تبکی مناکب او آبات راغلی او دا نور روایتنا اغیی که ستعارض نشتا و استراف بکی نشتا ذکر جمهور با اغیی باندې قول بکن روز پدی تیمون کی کدیبانی رنا وردو که دا تیمون که دا خاوری دا غوری راغلی داسی خوزک اونشولا چی اوبر نشتا یا انسان بچارندام قادر ندی بیمار دی او اغد اویلیشی چی امداسی منسکاوا نا اسقاط وضوءشو الى البدن د اطمینان قلبی د پاره چې مسلمان د زړه مطمئن او دیمه دې دا چې عادت د چارندام د ترک نشي بل د دې ځمکې تخصیصي وکړو ځکه چې دا تیمم د پاره د دفع د حرج دی او حرج په ځمکه کې خطه پکې ځکه چې اقوال داشي انت ځمکه انسان ته پاسانه ملاوي نو دا د دفع د حرج لپاره ډېر مناسب ده بل دا چې په دې ځمکه کې تزلزل او عاجزي پرته ده نو په دې باندې تیمم وهلو سره بخشش طلب کول ډېر مناسب دي اصل وجه دا چې انسان د څه نه پیدا شوی خاورې او د اوبو نه خاوره هغې اوبه واچول نو دا اوبه وجعلنا من الماء كل شيء حي ولې اوبه اډر کړی دی چې کله د اوبو خبره نه میلاویږي یا انسان بیمار عاجز وي نو بیا د انسان دویم اصل سره خاوره نو ځکه د امام حکم په دې باندې راځي درېیمه دا ده چې تاسو سره څه شی خوړلي چې راځئ پراټې او دا پراټې د څه نه جوړې شوې دي د غنمو نه غنم په کوم ځای کې شي نو دا د انسان د ظاهري بدن نشونما د ځمکې نه ده چې دا روحاني نوشنما یې هم له ځمکې نه وګرځي اعلام الموقنین د علامه ابن القیم دویم جلد او 70 صفحه کې راغلي
کرتے اوس په دې کې دا خبره وغوړه ممکنه چې دا مخ او دا سونه دا دوه اندامونه خاص کړل د څلورو په ځای باندې د دې یو وجه دا ده چې اخرت کې دې دوه اندامونو ته ډېر خطا کړي وجوه یومئذ تکل وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قتره نو د دغې توروالي او قړوالي نه بچاو دا د دنیا کې په خاوره باندې تخاوت هلته به د هغې نه بچ شي او عملنامه لاس کې ملاویږي چې تا ته دا معامله چې شي دی به د رحمته دا درته دغه شي دا به بچ شي دا مسله شوه دویم چې دا خبره په کل صراط باندې ونه خوېږي درېیمه وجه الله جل جلاله خاوره ځکه خاص کړه چې دا بندۍ نقل کړو له ثقیل کار نه خفیف کار ته چې هغه مسه د دوو اندامونو ده د دوو اندامونو ده یعنی دوی ځکه خاص کړل چې خدای خدا بنده د ثقیل نه خفیف ته راولي د ثقیل نه خفیف ته راتل دا چې اندامونه نیم شي څلور خدای څو شو دوه شو بله وجه دا ده چې دا وضو اصل دی او تیمم دا بدل دی قانون دا دی چې والبدل یکون اخف من المبتل منه دي وجوهات د کبله په دې کې سره راځي دا دوه اندامونه په کې ځکه تیمم کې چې دي سنت راوړي یو دا دی اقبال الیدین اقبال الیدین یو ځای کې په دې زګیر شوي وو ځینې کله مو په امتحان کې به دغه شی راشي کسان ویل راځئ د امامه د هغه ورکړو چې دا څنګه دا څنګه چې د امامو دغه یې دغه کړو دا وړاندې او کوم ټول دغه کوم لوس پکې سنت وي سنت پکې سنت هغې چاره نه وه هنوز پاک یې د دې اقبال الیدین دا لاسونه به مخې ته بولي یو وإدبارهما بيتبه واپس راوړي نمبر 3 نفس يتنفس نمبر 4 نفخه حدیث کې بدل پوکی کې راشي نمبر 5 تفریج الاصابع ودي وګلاو تفریج نمبر 6 تسمیه څنګه چې بسم الله ته بچا ادم کې په دې کې به نمبر 7 ترتیب څه ته وایي اول مخ به خیر نه نمبر 8 موالات لفظي دا دې باندې کې یو ضربه دی وواله په هغې باندې دې مخ مسکو بیا دې ورته پیلې چې وچ قله هغې نه بعد به یې لاسونو ته ضربه ووله نه کار په دې مخې ختمه دومره وقفه به نه راولي چې لون اندام په هغې کې وچېږي ځکه چې اندام دې نمبر 8 موالات او نمبر 9 ضرب بباطن الكف داسې تیمم کېږي چې دا لاسونه داسې په ځمکه وکړي او بیا دا په دې مخ پسې راکوي کېږي خو د سنتو خلاف سنت دا دی چې بباطن الکفین دی لسم چې دی تیامن خیر والخیر اسبیګس دولسم
نمبر 12 تجيري خلال تنكر إشارتان كفينا أكو تجب بديكي تجيري خلال. نمبر 13 خلال الأصابع تقول خلال يقول خلال. نمبر 16 مسواك شوطة صوته مسواك. الله مشامي وما كم فقيه ندي جدا چې هغه پکې منفاق ذکر کړی دی او په ينبغي استناد مناسب دا د چې د سنت وګرځول شي. الله مشامي وایي پنځلسم مسا په کیفیت مخصوصه. مسا په کیفیت مخصوصه. کیفیت مخصوصه ته معلوم دی تیمو ګوره دا ضربه دا سکولاو د رباني وایي نو دلته به دا لاسونه دا به دغه دي خو دې ویښ سره کېږي ما دې ګوتو ته ګوره دا ګوتې ما بچي ساتلي دا نو دا به راشي دلته به دا په دې سترګو کې وي دا به پوز په دې کې داسې روان لږ دی به مو پاتې شي. بیا به دا سوال داسې شي دې ګوتو دې سرونو ته ګورئ دې ګوتو سرونو نه داسې به ځي نو دا درې ګوتې او دا نیم تلې دا به دې طرف ته ویسي. بیا به دا چې دا لاس به دې نه ویدغه کېږي نو داسې به یې راکاږي په دې طرف چې ټول ځایونه د ګیر راشي. دا کوم کیفیت چې په تیمامه کې دی دا مسنون دی. شپاړسم غره او تخجیل. غره او تخجیل خو پېژنئ چې د دې خپلو حدودو نه د تیموم له ورواړی دلته یې ورواړی غره او تخجیل دا چونکې د دغه بدل دی د چارندام نه او په چارندام کې غره او تخجیل هغه مسنون ما درته ویلي مستحب مستحب او وجب متویلی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي هغه کې صرف د یو نه غره او تخجیل نه نقل دي او بیا د ابو هریره صاحب لږ شاګردان دي هغه کې صرف د یو نه نعیم ابن چې دی را نقل دي او هغه وایي چې دا پته ماته نه لګي چې دا قول د ابو هریره دی رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو غره او تخجیل هم پکې وځي. غره او تخجیل هم پکې وځي. ولسم مستقبل استقبال د قبلې دا مسنون دی. څنګه چې په چارندام کې دی استقبال قبلې ته دا صفت امام. اتلسم نطق فشهادتين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. شوي درې پیرو روایت دی بتاوي تاسو کې چې نفر کړي چې جانتام نو باندې اوس د کلمت درې پیرو ته یې او خېږي اته د کلمت درې پیری فضیلت نه صدا حدیث پرانا ویلو کنه وخی جوړ دی وتا اته د سنت شنو تقف الشهاده ودا تل سپید حدیث ها نو په دې نو نو تیموم یاد شو دا د یاد کا په هدايه کې په کنس کې په دې کې دا نه بيځي نو فرمایا او هغه شان نزول چې ودا دا مخکې کې لکه تاسو د دې مسلې چې په دې تحقیقات وکړي. باب التيمم الفصل الاول عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا فضيلة الشيء مكة فخلق بالثلاث بدريت القرآن فدير ركض يهودي في كيوم تنتظر مستحضر ويوه جعلت كذا والعشمني صفوفنا سكنا زمنغا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت كذا والعشمني تربتها حاولت لنا زمن دفاع ضرورا فاكونك إذا لم نجد الماء
عمران رضي الله تعالى عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فترك الجنازة بالغ إذا هو برجل الناس فيصلي بان معتزل جدا ناس لم يصلي معه القوم فقال ما منعك تشمنك تعالى يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني وسيدنا تدري وما جنابت ولا ما أبو بدوي قال عليك بالصعيد لازم دي بطابان فاق قاورا فإنه يكفيك لا تتكافي وعن عمار رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وقال إني أجرمت جنوب شعيما نزل من تكوم أقولنا نبيني عمار سيبتا أما تذكر استعيات نديش أنه كنا في سفر فسفرت أنا وأنت ذو موتوي فأما أنت فلم تصلي تنظنكو وأما أنا جزوم قد تمققت نزور غريد لما ولول غريد لما هو يريد شبكة دام كبدا دوان دامون بديمون كريدا وجنابت نقول بدن بفخاو غريد إني التمقق سنقول اجتهاد منه والغريد فصليت وذكرت دا خود ته بدای باندې نس نو کړو خدا چارندام ولا تیمم دای د غسل والا باندې تکلو کیا فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هذا كافي يد تعالى هكذا هو النبي عليه السلام بدوان وقوباني ارضي لركوك وانا بقى ذلك انا كوكي وان بريدوان كي ثم مسح بهما وجهه وكفيه رواه البخاري ولمسلم نحوه وذا مجاجي اللهم بارك لي رب اغفر لي ذنبي ووسع لي فدائي وبارك لي في رزقي داهما وكاتهما پیدا نکو بجد تازو پیدا جدا فقهاء ومسلول كراوت تیرکنا وتزيو ذي طريقين جدا قول فقر بچانا دام القياس فريد دام تكي بكات جلاش دا سنة ثم مسح بهما وجهه وكفره مقارنة منه به إنما يكفيك أن تضرب يديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك وعن ابي الجنيع بن الحارث بن سمار رضي الله عنه قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلمت عليه فلم يرد عليه حتى قام الى جدار فحتى هنا غير اوكر والبعصاب كانت معه جدار عليه السلام ترسم وضع يده الى الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد عليه وذراعين فجدار ولم اجد هذه الروايه في الصحيحين ولا في كتاب الحميدي ولكن ذكره في شرح السنة وقال هذا حديث حسن تفسير حسن درجة وعليها. الفصل الثاني عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السعيد وزوء المسلم فكفاونا طيبا دوبر جارتان مسلمان اگر كده من كي يقول لا تيمو ما سنة متواجش كلا من ذلك يقول ربي لمدك فالبوستك فإن ذلك خير وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في سفر فأصابه رجل يوصل تامنا زمنا حجر يوقعن فشجه زخمي قال الأستاذ شجة قرنية ذلك من تجويد شجة سر زخم قوي جسري زخم شنو فاحترما من احتلام رالي الدبوس يقول القرآن مرقرنا هل تجدون لي رخصة في التيمم التيمم كذا رخصة لما تكوي قالوا ما نجد لك رخصة فقال يتيبوا بني وقشتاو فاقتصد فمات فلما أرقلا جمع أوراد شوال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك خبرت لي توقش قال قتلوه تأتي قتلك قتله ولدي وصوانك أو جكلت ويدنا ولي فإنما بشك خبر هذا شفاء العي السؤال شفاء دنا
واقف او جاهل انسان ته پوسته کبي کېده د تیمم والے او پټې لګولې په ځخم باندې ختن یو کپڑا به مته پاره کړې واقعي بدن دی وینځلې وې که زیات بدن زخمی و به تیمم هوا که کم زخمی و داسې بار د سر کې او سر د لندېدو سر مدام د مته کې وکړو بدن نګور دیو دي کې په پاتو کې چې شو خطا شي ایله ورته درنو په دې باندې تاسو ته دغه کې بحث به راشي شو او چې کله نه کله مفتي دغه کې د خطا کې په پاره د ایمان شته د ایمان او باندې نشته فکر راځم د منصب ولا نو به د ایمان راځي چې دا چا دې تاسو کولو دې تاسو ولا دا پته نه دي دا منصب ولا نه دي او بیا دې تاسو کولو به دا تاسو کوون کې مونږ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر وهذه الشهور ولا يسمع معهما ونزعتهم وسعيدا طيبا فصليا ثم وجدا بيدون ذكر وقت كنا أولا يوجد دون ما ذكر بوضوء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال في رب السلام من جديد الذي تستجيء علينا وقال تولد يدلي سنة تلفين طریقه دی برابر او رواحستان منستان او قبل تیویری که کس جودسی کرو فاعاد و دوباره اعاده کرو لکل اجر مرته تازه فار اجر مرته الکه چکل مجتهد خطا شی غلط خوبه سینگل اجر دلته اجر دبل شو یو پیروی منت کرو یو آغا اجر شو او په دویم ځل باندې په اجتهاد کې خطا شو یو اجر دا شو او هغه یو او دا یو چې رايو دي په مراتب دي جوړ شو او د دې بل په ډول اجر راشه دا مې دا د تقریب په میلا یو یا موږ کولای هغه اجر شو او دا بل په اجتهاد کې رضا شو قبل اجر دا شو څو اجر د میلا د تقریب میلا او دې بل ته دوه میلا او په توګه کې د جبر صحابه کرام سره د نفس نو قیاس کوي اجتهاد به کول د فاصله په دی باندې کوم د چې نکیر کړی دا وایي معاذ الله تعالی چې دیګلو اجتهد برأي اجتهد برأي في عمل السلام سون خسته تحسين وکړو فقيه عرضات دردا چې د خپل استاد توفیق د خکا الفضل الثالث عن ابي جهيم بن حارث بن سمة رضي الله تعالى عنه قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل لقياد جمل ملاقي شو سيصري فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام لأنه وجهه وضرب يد وضربه ها فذلكم تجد وضربه إذا باغي ومحمولي وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال أنه كان يحدث بيان كول أنه تمسه لي إيمو واليو أو ديو في غفر لسنا أمسلوك السعيد بان إلقاء صلاة فجر فضربوا بيكبهم السعيد ثم مسوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بيكبهم السعيد مرة أخرى نمسك بأيديهم كلها طول إلى المناكب وقوة الآباد رقول فوري من بطون أيديهم بعض بيان غسل مسنون ظواهر او امام مالک دی چې غسل د جمعې په ورځ باندې واجب او جمهور عالمان وایي چې نه غسل چې دی سنت دی د جمعې په ورځ کمن په وجوب قول وکړو نو بیا به نور روایات سره تعارض راشي چې او دس وکړو فقه نه لا تسجار نام کوي او چې کله منګه ورته مسنون هوایي واجب ته نه وایي په ټول حدیثونو باندې باندې راشي واجب چې کوم کې راغلي دي چې دا واجب دی معنا ایزدا چې دا په شان ته د واجب دی
چې دا به ټول یو جومات ته راجمع شو نو یو بل باندې به د دې قلوبي ورکړو نو نبي علیه السلام اړه وکړو چې تاسو جمعې مانځه ته راځئ نو اوسئ بیا چې کله پر اخر راغل دې ته هغه علت د وجوب لاړې خبره واپس خپل استنان او استحباب ته راغله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل غسل داود فجماعي بان مستقل بحث أروان الذي وترجمي الذي مخي عروبنا رسول الله نكذب الجمعات ممكن وستري المجموع فيه الخير دير خير بكراجة مشرعة الجامع لكل خير ذات وترجمي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه واجب على كل مختلف بالغ عن ابي هريره رضي الله عنه قال حق على كل مسلم غسل بأرجو ورزق يوما يومين بديك السنه او سيبا الى رحمه شاء جسد شيخ زكريا رحمه الله عليه فرمائي وجه الجمعه فرض بان الجمعه ما انت تشاوز الوقوع وید درې سنت ادا کړ یو د جمعې د پاره غسل بل د جمعې د مانځه د پاره غسل ذکر راځي او بل په هفته کې غسل کوم راځي په درې وانه روایت عمل راځي الفضل الثاني عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت خبكاريه فبالطريقة الحسنة أتاها فبها معنى دارها أو نعمة الطريقة هذه لا كل طريقة ومن اقتصر فالغسل أفضلوه كل ذا دلائل وعن أبي هريرة رضي الله عنه من غسل جاء غسل ميتا ميتا المريتا فليغتسل نبي غسل وجه لكن بدماني كم بدن سستير على شغل ختمش ومن حمله فليتوضا چاچی اراده وکړه دا وړلو د مړینه چې ادم دی وږي لکه چې به د مړی ویوړو نور خلکو دیږي سبب جنازه کوي او دې به نه کوي نور لدی ویوړو کینه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الإسلام كان يغتسل من 40 أمر به غسل كول السلور من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة الحجامة يقول لك أن تتوجه في باب ومن غسل الميت وعن قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر وضوء أو دبير وقطعان دبير وقطعان كما على الدين الذي تستحر اتباع كيديش ولا ماضي تستحر اتباع بیر چې په کوم کور کې وي او دا دغه لرې ځي شیاطین دی او د نه بل ځای سفر کوي او دیو په لاره باندې دمه کول غواړي نو بیا په دې بیره کې دمه کوي نو د دې وجې نه بهتره دا ده چې بیره د کور نه بار پکار ده د کور نه بار پکار ده او اصل که سړی لاندې یو څو درې دانې یا اووه دانې د بیرو پاڼې دا په دې بوټ یې چې بهتره که پکې بوټکوي بیا ډېره بهتره که د بیرو پاڼې یې د کلسي معاوضتیان باندې دم کې بیا نوره بهتره شو او دې کې مخکې بیا مړي چې نه کول نو بیرې پاڼې بیا ور اچولې وځي ورته نه اچوي دا ښه کوي چې بس کوي صابون وفي قراءة صابون أو كان هذا هو مكتوب إليه يشتغل عليها هنا ريوت الصابون وفي قراءة صابون عليه نرد زولات قاتل شدبير وعنك زولات متشكى زولات بجيزة كوية وعنك دلتبه كيديش ترزمان بديد كوية كباري تقرأ مرگرين كتشكى بني مصايب دا مړی له چې غسل ورکړی شي او د ده نه دا کمې اوبه لاړې نو په دې ډېره خطرناک جادو کېږي تاسې په دې جادوګر کوشش کوي چې په دغه اوبو باندې
جادو باندې بس وکړي او چې کوم اوبو کې د بیرې پاڼې اچول شوي وي مړی پرې ولمګولی شي نو بیا په دغه اوبو باندې جادو وشي پیدې راغله که نه نو مسله شو کېدای شي دې نه علاوه نورې پیدې دي دا هغه خو د بیرې رښتې دغه کې استدراک محدود زموږ په تفسیر کې به دغه کې په بیره باندې رڼا تاسو ته انشاءالله راشي د بیرې ډېر کمالات دي په بیرې باندې الفصل الثالث عن كلمة قال ورداد أقوي إذا ولد سرعوس الواجب هي سنة تقلقا دي جمهور عالمان داره منغم بكشامي دا ذكا سنة ابن عباس رضي الله عنهما موافقة المعرض وعن إكرامة بيجاني ذات ابن عباس يبشى أقرد يولي إكرامة دا أبو جهل الزوي أبيز أغم إمام الأول إكرامة رضي الله عنه قال إننا تنبيشك تخلق زمن إراحنا جاء قرآن فقام يا ابن عباس أثر الغسل يوم الجمعة واجبا قال لا ولكنه أطهر وخير أو ليه بيسترد لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب أو زوجة خبر بدر كما تاسو تاجي سنة شروع شوية دا غسل كان الناس دا خلق مجهودين مشفت كروشدا مجهود تصير معنا اسم فاعل سرد ما جاء سرد اسم فاعل مشفت كونتيو لكن تركنا معه كده فاعل بمعنى ده مفعول لا يصير كاتم مكتوم او كده مفعول بمعنى ده فاعل ما جرى مركوب بمعنى ده راكب مجهود يعني دام بمعنى ده جاء فاعل دي او مستر وړی او عمل به کو بشاګان وای مسجد دې تم د نږدې چتواله انما هو عريش سبل سفر فينا فخرجان رأوه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فتجولت حال جدار موا أو قليشيو داخل في ذلك السوق تذيب الجراوات وتلمنهم الذين رياح بينا آذا في ذلك ذرد سوف تغبى لباطل ديو باسو فلما وجد أرجع من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرياح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا ومسجد يوم التاسع نفسنا وجه من ذكي تدومنا تتير وخشبينا قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير بخدير مال راوس جاء الله بالخير فرحيم مال راوس أو ديوار يسلو بغير وعينا أو بدشد عملنا خادمان بيداش فرحيم على الجماعة تديكي أو نار بعض آغا زرد لسوقات ديو بعض تدخلينا دا علت ورده بیان په چې دا کار ختم شنو وجود یې ختم شو او دا د صحابه د نبی عليه السلام په زمانه کې د وجود ختم شوی باب دې په بیان د حیض کې حیض په لغت کې استعلاء بهتر ته وایي استعلاء بهتر ته وایي دا او په اصطلاح کې طائر يسير وصبيخ شيء ذکر چې تاسو ته وایي چې بدل دي دون داوینا دا ينفذه رحم امرأة بالغة من غير داء ولا ولادة ولا حبل زنانو رحم نجی کم وینا راضی په غیر د بیمار ناجوړتیا پکې نه وي د بدن فرق ولادت نه او حامله ده ولې د ولادت هغه ته سوې نفاس او د حبل وعلي چې د حبل په دوام کې راشي ایته مستحاضه وي هغه استحاضه کې خو دې زیادت ضروري کو دې زیادت المباني تدل على كثرة المعاني نقول الاستحاض تعريف داشو چې دم يسيل دا بيجي من عازل امرأة دجان بيجي دا عازل دا خزنا والعازل العقلة فره في أدنى الرحم دون فعله الرحم لا
یو رب دې د هغې نه راځي د رحیم نه راځي د دې وجې نه شاه ولي الله رحمة الله علیه فرمایي ما كان معتادا تبعيا فهو حيز وما ليس كذلك فهو استحاز اقل مولي اوكسر سنة دا شافي صاحب احمد صاحب وایي یو شواروس دا یقل ابو یوسف صاحب وایي یومانی ولیلتانی او اکثر دا یوم الثالث او زمون طرفین وایي چې 3 ورځې او 3 شپې او اکثر مولي سنة دا احناف وایي لسرس شوافع وایي بنزلس او مما امام مالک رحمه الله تعالی سوی چې یو قول دا دی چې د اکثر حد نشته بل قول دا دی پنځه بل قول دا دی لس بل قول دا دی پنځه او د احمد بن حنبل دی تمیز باندې ولس دی اکثر ولس پورې دی دا ټول دې چې دا د دې چې تقعد احدى كنا في قعر بيتها شطر عمرها لا تسم ولا تسم شطر ذو عمر بكر عليه الشافعي صاحب دین استدلال دی ولې چې شطر نیم ته وایي د ژوند حساب په کلونو کې او د کلونو حساب په میاشتو کې نو نیمه میاشت څومره من خور تقدم حدیث مبارک داوی چې شطر عمرها شطر درې معنی دي شطر بمعنی جانب شطر بمعنی نصف شطر بمعنی د جزء من الشيء دلته بمعنی د جزء من الشيء او هغه عقیب و دلالت النصر دا خبر معلومه کړه او موږ وایي چې زمونږ عبارت النفس چې اکثره 10 ایام عبارة النفس او دلالة النفس کی تعارض راشي تاسو به یې سکو عبارت پاکلی ګوره په دې مصنف کې ویلي دي چې دا څلور معنی چې دي نو دا قوي دي اثبات د حکم را پیدا کوي الا عند التعارض ګوره د تعارض په کې یو شان دی ټول دوستان یو شان دي مګر نه نبی په دې مصاحبه کې دی په طرف صفحه حاشیه ته وګورئ نو دا مثال ورکړی چې ګور شافعي څخه د نیم هیز په دغه ځوان پای شوی د شطر عمرهان په دلالت النفس یا اشاره النفس ردا لري او مفسر عبارت النفس دلالت او اشاره کله مقابله د عبارت کوي شي مصاحبه کې دې درالي خام وز دبل دې توبه یو هیڅ او دبل هیڅ په منځ کې فاصله څومره پکار لا حتى لأكثره بالاتفاق دوکا لا نسلا کېږي چې خدمانه هیڅ نه نشي اقل کې اختلاف دی امام مالک سے وی لا حد ابو حنیفه سے ابو شافعی سے وی پنځل لسوتی او احمد بن حنبل نه متعدد اقوال نقل دي او المغنی د ابن القدامه د حنابلة مضبوط کتاب دی باقي کې دی رسول احمد بن حنبل بل مسله دا د سیب علیه رحمته چې دا هیڅ چې د کې رنګونه مختلف رنگونه دي دغه یو چې د سور رنگ بل تور رنگ وینا بل قدرت خړ رنگ بل صفرت ایزار رنگ بل تربتی خاوری جن رنگ بل قدرت شین رنگ دا شپږ رنگونه علماء نقل کړي اگر چې د دې دغه بعضو انکار کړی د قدرت د شین رنګ وایي دا
خندنې پاغې پسې هغه سیف دی چې بس دا خو به چې ښځه باندې راځي چې هغې ټول عمر د صابو نه غیر بل شی نه یې خوړلی دا خو ته پته ده چې زنانه وایي خپلې ګیرې په صابو باندې ورکوي داسې هغه دې انکار کړی خو نه دا راتلی شي شپږ واړه رنګونه دا من په مذهب کې شپږ واړه رنګونه فی مدت حیض او هغوی پکې فرق کوي دا سور او تور څوک دې ته دغه وایي حیض وایي څوک ورسره صفرت هم اخلي دغه وایي دا نورو ته هغوی حیض نه وایي او زمونږ دپاره مضبوط دلیل په بخاري شریف کې دی چې فرمایي د عایشې صدیقې روایت دی چې دا ټول رنګونه د حیض دي حتی ترینا القصة البیضاء چې تاسو سپینه چونه وینئ دی هغه غلطه حیض صرف سپین رنګ چې راشي نو بس حیض څه شو دا حیض په دې بنات آدم باندې ولې ښودل شوی د دې وجه بیبي حوا رضی الله تعالی عنها چې هغه دانه وخوړل د هغې په عوض کې دویم روایت پکې دا دی چې دې بني اسرائیلو ښځو ته اجازت و چې تاسو عبادت خانې ته مانځه ته ځئ هغې به عبادت خانې ته مانځه ته تلل لږه موده ولاړ بیا یې ځان سره داسې ټپایانې دا ټپایانې ځانله جوړ نو چې لاړ وړ نو په دې ټپایانو به ودرېدل ځکه د دې صف وروستی عمومي طور باندې زنانه د سړو نه په قد و قامت کې کوي او وروسته وي په ټپایانو به د دې دپاره ودرېدلې چې دا مخکې سړي مخته ښکاري نو په دقې کې به دې حیض چالان شو دوه قوله شو درېیم قول دا دی چې نه د بیبي حوا رضی الله تعالی عنها باندې راغلی و څه مودې پورې وچلېده نو ختم شو بیا نه و چې کله دې بني اسرائیلو دا کار وکړو نو دوباره چالان شو دوباره څه شو چالان شو بني اسرائیلو ټول لانجې جوړې کړي دا قبایلو کې چې دا خلک لو کوي او ډېرې دا لو تګ چې دا لور دې ځمکې له راخلاص کوي بني اسرائیلو خو دې غار کړه تیار ورته به راتلل زمینداره مونږ یادوي او صرف میدان تیز کې تیاره شو تاسو له ونه راغله او ضربت علیهم الذله زمینداري چې څومره سخته کېږي په دې په تفسیر کې بما لا مزید علیه مبحث من چې ویل چې زمینداره څنګه شي زمینداره څنګه شي نو سمې ویل وایي نو بیا دوباره حیض چل دا حیض د دې زنانو دپاره مفید دی که غیر مفید دی نو وایي دا ورلره مفید دی عایشه صدیقه فرمایي ما من امرأة تحیض الا کان حیضها کفارة لما مضى من ذنوبها نو مخکنو ګناهونو کفاره دي او فرمایي وإن قالت عند حيضها كحيض فراج وذا كلمات ویل الحمد لله على كل حال وأستغفر الله من كل ذنب دوه خبرې ورته میلاو شي دوه فرمانې یو د جانم نه د بری کېدلو او بله د نفاق نه د بری ګوره چې ښځې جمع لمانځه نه راځي موږ ته خبره څومره سخته ده چې تاسو به څلوېښت ورځې تکبیر الله سره لمونځ وکړئ نو دا پرواني به درته میلاو شي او ښځې ته په دغه یو ټکي باندې د حیض دغه لږ ټیم ته ورته میلاو شي بیا یې فرمایل چې پر صراط باندې مفعول دي بیا چې ان الحائض اذا استغفرت عند كل صلاة 70 مرة چې دا زنانه چارندام وکړي او بیا راشي په خپله مسله باندې کښېني او یا کله ته استغفار او یا پیرو ویلو ټیم دومره ټیم دې لمونځ هم کېږي هغه د لمونځ عادت یې ختم نه شي د
دا حیض یې چاته کارت نشي په کور کې بیرته پکې راغله او عادت یې خراب نه شو او یا پیري استغفار یې ویلي کتب لها 1000 رکعات د 0 رکعاتو اجر ومحي عنها 70 ذنبا او یا ګناهونه یې معاف او یا اجر یې څومره او په مرفوع روایت کې راغلي دي چې اذا اغتسلت المرأة من حيضها چې د حیض نه دا ښځه غسل وکړي وصلت رکعتین یو 2 رکعاته وکړي تقرأ فيهما فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 3 مرات فاتحه به پکې یو بېله وایي قل هو به ورسره څه وایي 3 کاله غفر الله لها كل ذنب عملته من صغيرة وكبيرة ټول ګناهونه یې معاف د حیض کیسونه پیدا دا حیض یوازې په دې ښځو باندې دی که په نورو مخلوق باندې هم شته حیض په سوه باندې راځي پېژنې سوه حیض چې کوم دی نو دا راځي په شپون باندې منفض په خاطرت باندې راځي په اوښه باندې راځي په سپۍ باندې راځي په اسپه باندې راځي او دا دیوالونه باندې ګرځي چرمختۍ باندې هم راځي مجمع بحار الانوار دا حیوانات نقل دا د حیض وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان اليهود اذا كانوا هذه المراه فلو جهاد شرفت فيهم فذيك لم يواجهوا الذي سبق وعافنكه شخص فكان ذلك الفردا بالذي فلم يجامعهن او نبي راجع قولي دي ولا في البيوت بقولوا قدي قولي تراش بار كده شو هذا الزلمه دي فتفوز بقول اصحاب النبي عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام أنزل الله تعالى من ذلك الله جل جلاله يسألونك عن المحيص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسوك أي شيء إلا النكاح اگر صرف نکاح اگر حیث پر حاضر کی نکاح نہ کر لیتی وہی نکاح و اصل معنی وطی حتی تنکحا چی وطی وکی تا خضا زوجا غیره بالخاون حتی تنکحا بمعنی دیتا رولا سرما سخون دی ممکن نشت دلاسو طریقہ میں رسل فراہ کو دلاسو بیجی غسل دا اختلاف د سو په د جمعې د خانه د پاره او سو په د صرف د جمعې د پاره سمره د اختلاف دی کې دا غسل جمعې مونږ کې د جمعې من نبات یعنی چې سنت ده راجح دا د جمعې ورځ د پاره کوم شي چې وو کې د سوځي هغه کې تقام سره ها غازام اسنعوا كل شيء الا النكاح فبلغ ذلك ان ارسل ذا خبر يهود فقالوا دي ما يريد هذا الرجل ان يدع جبريل ما يريد اراده الذي دا رجل جبريل من امرنا شيئا الا قال فلا فيه رالي حسين بن خزير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا ايام ايمانك الذي سرن تغير شمخ مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا تذيب وجب ممانكو كأن قد وجد في عمر السلام فجلال شويد عليهما في الإدوان وباني فقال جانا ذا دوان ومتزم مقام قال إدوان تهديا تلبنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترى الله فأرسل في عمر يقولوك فأصاب الإدوان كي ورست الإدوان كي الخروب في الإدوان نفيش الإدوان في عمر ندي فجلال عليهما في الإدوان يهود تفجلال شويد جاتا يهود وما بسولي دا په دې میلیونو باندې بس ته دغه کې سفر هغه کې روان دي چې هغه درې دغه دي اقوال دي ابتاج من او دارنګې دا چوبن من ټول دي جوړي په ځینو کې دا کیلومتر دي دا په 76 وي او په ځینو کې به دا چې د 90 نه هم دغه کېږي دا او دا 76 باندې کې اوس دغه چې په تیر شي دیوال باندې کې یا دا باندې کېږي خاور یا د جنس د خاور باندې دا په دې سترګې نه بل څه
ها وعن عائشة رضي الله عنها قالت فرمي كنت أغتسل الماء بغسل كول أنا وجلسا من إناء واحد وكلانا جنون مكان أمري ما تبع أمر كل ما بلغه مباشرة في كوز ما سرا مباشرة تركي أشي يوكل سربتا بدن يوزي كول جمانا وأنا حائض وكان يخرج رأسه رأي بنت سلم باركه إلي ما توقع معتكف ما بين زاغي لرو أنا حائض زبا حائزهما فهذا ذهن يعني استمناء باليد جائز لنا هذا دي شخص نقصانات استمناء باليد ولا حلالا درجة حلالا زنا جماع هم بستري الصوت إذا جسون الزعف رازي دي يوم حرام سبب الزرازي أو إذا غسلوا حرام سجسون الزعف رازي دون الإكرام داري سرازي أو إذا دغي نزيان سكم استمناء بالكبسة الرقيق داري مدارة وقهاو دا إجازة بكل أجل شاس كل وادنين وكاغيدا كبيش قلت دا بروس كان بديه جمال مبحث شغل يعني تدماري كامل موريد ليه نو سيب عليه رحمتا چي دا چي دوائي استعمال ويش كنا چي تشتاب بدن تزوح فرائي مباحث دي بكي اختلافات بكي اختلافات بكي اختلافات خا وعنه ذات ساتر بكالي ودا مشاهدي شده دي در قام خاك بكالي وعنها رضي الله تعالى قال كنت أشرب ما بسكلكل وأنا حائض ثم أناوله من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخلق أخلق مباركة على موضع فيه فزيادة خليز معنا نوبيت في العذبة وتعرق العرق وما بقول له أربكي عرق أربكي توي يوافق بسي هكذا سمعت عدم العراق بتطليق العراق مقامات تلالو دي كان عدم العراق بتطليق العراق داسي أرجو شيء غالبا ما بعدين وقع قرنا نبي محمد السلام أبقى وقع جمانا بكما قاتش وكما سنبقى قرنا دون من محبت ثم نأيه النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوفه على مود فيذبح حيده ونقول حيدي السلام دارفول تعلقات دا جائز في سيوات جماعة وأنا هذه الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكب في هجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن بيبي القرآن دوستلو أروانك وأنا هذه الله تعالى قال مسلم ناويين إلى كما تنكون تجيكاي من المسجد فقلت إني حائض فقال إن حيضة كي ليست في يدك حيض ولفتاك لا خبي جماعة تنشي وذاك ولي لا سقط بيش خبي جماعة تدنك جماعة تداخل في فقالت حيض يد جنابت كبدا ممنوع وعن ميمونة رضي الله عنها قال كان رسول الله يصلي في مسجد منذ يقال بشريك جبالي بماو وبالي وعليه السلام وذبحاني دموكورا تحيزي سرطول كارونا داغي دلال سرطولي داغي سيوزي رولي بيوم بستارك داغي سملاحسل دار طول خبر جائز سر في إمام حروان الفضل الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حائزا أو شاكر لجوك حائزي حيث بحالت بجمانك أو إمرأة في دبرها يعني خدي بي تبدو دبر كراتك ومحالي بدل أو يا كاهن ترى فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ندو خدي بي سلم چكم دي وصف الدبر دا جائز لك فدي كسر کی اختلاف شرط ابن عمر رضي الله عنهما محمد ابن كعب قرضي سعيد بن يسار امام مالك او امام الشافعي سے قولي قديم ديو دي باحت قائد وقت ذا قائد دي باحت تغنى تفسير مظهري ربيع جلدوس وسي عمدة القاري أتلسل جلد 170 او د امام مازری او د شیخ ابن العربی رجحانهم دي طرف تمالي ابو بکر الجساس رحمه الله تعالی احکام القرآن کی لکلی دی چې د
صراحت تے خو موالکو دا خبر رکڑی بیشک چی موالکو دا خبر رکڑی جس من امام سیب دا نقل ندا او علامہ جساس وی نا اغن دا قولا نقل تے ربیجل 252 ویو خبر اشتا ابو یعلا الخلیلی رحمه اللہ فقال ارشاد کی لکلی دی چه امام مالک سیب لدی خفل قول رجوع ثابت خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ دوت فی الدبر تقبل امائی تفوز وشو لیس فیها حدیث صحیح دی پا حرمت کی کم حدیث صحیحا نشد خود قیاس تقاضا دا جدا دی حلال قیاس تقاضا دا جدا دی حلال تفسیر مظہری او روح المانی دویم جرکستو رد او حاکم چلینو پا مستدرک کی او بیهقی امام بیهقی سے ہوں مناظرہ نقل کرے دا امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ بدی مسالمہ امام محمد دا حرمت قائی امام شافعی سے حلت قائی امام محمد سے بتویل چی یجوز فی موضع الحرف ولا يجوز في موضع الفاس کم زی چی دا کروندیر دا بچو قبول فدی کی جائز دا اور چی کم تے دا گندگو غائطو دا پارا دے اگی کی جائز دا نو امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو پوش کو دا امام محمد دیتا کہ پو انسان پا بخیص کی جماعو کی دی بی دا جائز دا شافعی سے بدوئے دخو موضع الحق تیچ موضع الحق کی جائز دخو موضع الحق روح المانی مظہری کو درود مجھے صرف دین اور آسان جواب دا جوٹی کی موضع الحق لا موضع الفاظ اذا جوٹی کی رہش یو صفت ثبوتی او بل سلبی رہش بے جائز او بدیدار کی جگن اپر بخیل کی وزی نتیک دا جدیا او موضع الحرف ندی دا سلبی دا عمر آغلی موضع الفرس هم ندی موضع الفرس هم ندی دا جدک جائز جدک خطبہ الإمام الشافعي رحمة الله عليه قول قديم ده فقد صرح بعضه بحرمته ومذهب الشوافعي حرمته علامة ينوي فتدسم جلك سوسدك لكن ذلك والأصل قبل ذلك أحناف شوافع حنابلة وجمهور أمت ذات الواسط في الدبر فالزوجي سنة حرمت قائد ذكر موضع الحرف ندي او موضع الفاس او بديك رواية ابن خزيمة تاسو التوبة جملة سويقة تاسو هم تستقبل او كانت نشكو الذين طالبان كثيرا لديهم يبدأ تاسو کوشش وکړئ چې تاسو مخکې راشئ تاسو ملي کې تا خام هغه دا چې ان الله لا يستحي من الحق لا تقتل النساء في أدبارهن او روایت د عمرو بن شعيب فکر راغلی دی چې هي اللوتة الصغرى دا لواتة الصغرى فيبلغ راغلی دی لا يصدر الله الى رجل وتا امرأة في دبرها تقول رواية وحدة القاضي كلا حافظ ابن كثير رحمة الله عليه تنبيل 262 کی ده امام مالک جب رجوع نقل کرے دا شرح رحمان ابن اصحاب دویم جل دویشتما صفحہ کی اور ابن عمر جب دا چکم عبارات
کی نسبت کیږي نو هغه مشهور دی ځکه چې شرح د معاني الاثار کې دویم جلد په 22مه صفحه کې دي چې سئل عنه د ابن عمر ابن تپوس وشو چې ودي في الدبر زوجية څنګه فقال او يفعله مسلم مسلمان فتاكل به علامه ابن القيم سے پیجی چې کوم ضعیف کې اتیان په دبر دا جواز را نقل شوی دی وې داغي اصل ماخذ دا دی چې فالمراد الاتيان في القبول من جهة الدبر مع الدقة ده حرف ده فصل ده قبول په جهة الدبر او امام هذا الشافعي رحمة الله عليه فرمایي چې بعض راویان په دې مفهوم باندې پوره پیشوي نو د اتيان په نفس الدبر دې معلومه کړي د الباري الاردني صوت الاسلام د دې وجنه يحيى بن يزيد ايضا او سفيان الثوري قول ما نقل کړي بعض حسبهم ان شئتم معنا تدباركه مدبرة في فرجها من ورائها نقول في فرجها كيف كشتا فتقول بغرية تبدل الصوبان او برواية مسلم كالأغري إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها دا جائز او برواية مسلم کی گروپی جل 403 كالأغري إذا أوتيت المرأة من دبرها في قبولها ثم حملت نبيغ بچه احول پیدا کی ندا غلط نظریه دی یهود دغه د یهودیان اعراب القرآن د علامه نحاس بیجل 211 کې په تشریح کړی د بحر المحیط افتا او ابن جریر وی متاشی ثم اشتن مراد متاشی رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي فلم يتصدقوا بما يقول فقد كفر وقال لا نعرف هذا الحديث من حكيم الاسلام النبي تيميه النبي ورد ذكرني دوست باس روان دي دا دري اسمه مالكانه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما يجوز لي سهل عليك المال بعدين ايضا فريها كجدا ايزي قال ما فوق الاطاعه فتعفف الذين افزل ذكرى اشياء بك مقتنع نش وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله اذا وقع الرجل باهله كلج جماع في شرع الفريق أسرد أحيزي فتصدق له بنسب دينار بنسب دينار تصدق زمان فرصة كتير توقو استغفاء وتصدق له بجاجز وعن رضي الله عنه أن يرسم قال إذا كان الدم أحمر فدينار يو دينار في خيراتي وفجرت الدم أسفل من نصف دينار رواه الترمذي الفصل الثالث عن زيد بن اسلم قال ان رجلا سال رسول الله فقال ما يهل لي من امرأة وهي حائض فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد تبا وضرب ديبان ازارها ثم شانك باعلاها يعني جماع بنكر نور اسيد تغكريش فعائشة رضي الله عنها قالت كنت اذا نست زقا نازل شد مثال لبيسترين على الحسير كذكي من بني ذي كذو رسول الله جماع ونبن أو فلم نقر من بني ولم نسمع ومن بني منه في عمر السلام الترتيب ولي نسمع من بطاقش بعض الروايات مستحاضي مستحاضة هو في استحاض تاريخ كتير شكا لیکن مستحاضة ستدعي دعوة لي شغلتا كان جلد بو جنرجي لكي هو نسبت مستحاضة ضرور قسمه دا مسئله کی ضروری دی یاد یو ګور مستحاضة مبتدئه بدا معتاده او بدا متحیره چې د دینم دوالم د داسې ورکشوي او د دینم مدولم د مفتي صاحب نملاره ورکوي او د دینم چې دی نازیه دریم قسم نه ده متحیره تحیر کې واقع ده دواله مضله او نازیه
بدل پکې نشته څه به ورته برخه ورکړي دی به ورته ووایي چې دا لس ورځې ستا خیر دا پاتې شل ورځې دې پاتې کوم چې مې ستا بیماري معلوم شوې ده قدیم تاریخ معلوم که د سره دی خیر نورې شل پاتې بیا چې هغه راشي د خیر دا خو اسانه بله ښځه ولاړه هغه خو مبتدي او دا متعده ورته ویې چې مفتي صاحبه مخکې زما کار ښه برابر زما په اووه ورځې حیض و بس بیا به مې ونه کړه معقول مې ښایسته روان خو دا اوس داسې چل را باندې شوی دی چې بس بیماري مې نه ودرېږي همیشه روان دا به ورته ووایي چې حقه اووه ورځې ستا حیض او دا نورې دېرش ورځې ستا هر مانزه ته چې اندام کوه اوس یې حکم را باندې درېیمه ښځه راغله درېیمه متحیره راته دواړه مبله ښځه راغله ورته ویې ویلې چې زه متحیره یم متحیره په درې قسمه ده متحیره بالوقت متحیره بالعدد متحيرة بالوقت والعدد كليهما متحيرة بالوقت دي دوي چې استاد قصه رانه لده چې د دې میاشتې په دې اول په ماهر اصلو په دې منځکار کې وو په دې میاشتې په اخر کې وو څه معنی اوس دې بیماری همیشه یعنی زما خو به دا اووه ورځې خیر وکړو او هغه د اووه ورځو تعین راته معلوم دی چې کوم کومو ډېرونکي خو ما دا بیماري راغله وخت رانه متحیره بالعدد دا معنا ده چې سیفټي خو راته معلوم دی چې د دې تاریخونو به اطلاع خو زما نه عدد هیر دی عدد داسې دی چې اوس مې مازمه کار نه کوي چې شپږ ورځې به زما دا خیر خو اووه ورځې به شپږ ورځې به او که اووه ورځې به دې باندې مې وایي امام چې دی نو کار نه ورکوي دې ته متحیره بالعدد درېیمه ورته کېناسته ووایي ما نغواړي په کوم ټیم باندې راسته وخت معنی یې استاد او عادت معنی یې da fica mais este é mineira de trilha do pintor para contor na tu os batimos تغيروا ترسلوا نديم تغيروا سرمدنا كاروتي چې کومي متغيرين فدي عادت کې متغيرات شپږ ورځې باندې ته به ورته ووایې چې دا شپږ ورځې ستا خو یقیني خیر شو په دې کې لمونځ مه کوه او دا اوومه ورځ چې ده په دې ورځ باندې دا شکي چې کومه ده شکي که د دانې چې لکه د اول سر نه کومه شکي ده یا د اخیر نه کومه مثلا زیارت ته ورځ نستاهی شروع کېږي چهارشنبه شکي ده یا زیارت نشروع شوله زیارت جمعه خیلی اتوار ګل نهي شروع دې د وروسته شروع چهارشنبه چې کوم دی دا شکي ده په دقه ورځ باندې بیا غسل وکړه او هر مانځه ته چارهدان کوه چې کومه ورځ تېر شوې هر مانځه ته چارهدان او دا نور متحیرون دې ته وایي معلوم نه دی چې څه به وسلي دې ته به فتوا ورکوي بعلم الله فتوا بعلم الله دا معنی ده چې دې کې وتتارک کوم دغه ورکړو بس دا د هغې لپاره شریعت شو ته به ورله
یا ورورت هیت مقرر تاریخ بوتوخی چې میاشتې اول یا مان یا اخیر هر تاریخ یو تاوکو مطلب ورته شپږ ورځې یا اووه ورځې هیت مقرر نو که شپږ ورځې د هیت مقرر کړو چې دې شول بیا خپل منځونه او بیا اووه ورځې د هیت مقرر کړو بیا دې شول خپل منځونه اوس څنګه چې پکې ارمان ته نوې نوې چاوندان کوونکي وړیا دی دا جایز ده وزياد أفضل طريقة دارنا چتبو تقوية چد ماسفخيم دارمون ليت دا چکل ٹیم باقی وطو تقریب شو ولا منسپوکا بيه بكيتو من كفاتي لي مازيگر داخل يدلو دا بيه چه مازيگر داخل شي صرف چاردان وکا او دا مازيگر منطقه دا غيبو سر وکا دسی دا معخام غیتا وکا معخام غلیت کا وتولا نبيه بإحساسي كينا چې معخام ودي مغوستان داخل شي تلك جارة عملية وكا او دستار غيتا مستخيل وكسر وكا تريه وزدنا با فالشوارات كتير رسول الله فرمائي دارير أعجب عمل يدي كبدا يخلي إلهي أبدا تجيز رخمش دا مستحاذا كما يوان متخيرات وعلام باللونات ودا بالجسام سلورم قسم مستحاذا أغا متميزة متميزة دي تويلكي چه رنگونو تبگوری کنه بگوری من بنسبانه مستحاذا متميزة نشتا دا دا شوافی و دا نور مذهبونی که چه اغی وی چه سور رنگ او دور رنگ او ایزار رنگ ایس ده دا دین علاوه كبد رنگ کی بیماری را علمتائی استحال لیمون وینا هر قسم رنگ کی جرادا لمدة الحيز في حيز فلو قسم الخدامة وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة بشكل يوكلم واستحاذوا شذ مستحاذ كيهم فلا قرن فاكيهم أي بيت ما سلم فقال الله إنما ذلك عرق وليس بحيرنا يبتلي فإذا فأعوك أخبرت حيدتك تبريد منزلها وإذا أدبرت فاغتني من ذات الخرزان الدم من ثم صلي بهم وكا ونور به زبينا قال من جبير أنا كانت تستحاز فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كان دم الحيد فإنه الدم لا بين أسود طورا يعرف به جانب الشيء فإذا كان ذلك فأعطيك كفتشا عن سؤال إذا معذنا فإذا كان الآخر فليس بدرا نبي أردتك وسلمك وبينما هو عرق تارتشه راكده دار فاطمه بنت أبي حبيش روايتهم فضيفات كمشترك الذين لا تميز بالألوان مستحاذة رغسل متميزة تاكاز ضعيفة زمانك روايات مضبوط أبو بخاري كده حتى ترينا الخمسة البيضاء خالد بن وائل رادلو قولي بحيج نور آريا وراد استحتاج هرده سوار سنواري توقعي وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن امرأة كانت تفرع التمر يولد بيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبقوا مقتل الذي دفع أم سلمة رضي الله تعالى هذا في عمر عليه السلام لا في نشكر المرة سبيش تاسو مليان شي زنانه بدل تبوس کوي تاریخنا تاسو د کور والا په واسطه تاسو ټولګي تبوس کوي تاسو د کور والا په واسطه تاریخ د زنانه او سره خبرې دي ودي دې تاسو لها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر الإسلام أراد الأمر طول زنانه مليان ذات مقامه ناس تودعها الجاهز وفي غمبر صلى الله عليه وسلم بيولي دادا مقرد فمن تقول البيبي وأستاذه
چې راتلونکي وارثانو ته خبره واضح ده دې کې دا راتلونکي وارثانو ته فقال عمر النبي عليه السلام بودي نظر دې په عادت الليالي او الايام باندې التي كانت تزيدهن من الشهر مكذا نشر دې سلامت ورسېره دیتا دې ما ده فقدر دقي من الشهر فإذا صلفت ذلك كالذي غتي في بيت مسلمي فإذا تكبرتي بصوب ثم يصلي به منذ بوكي وعن علي بن ثابت النبي جدي قال يوم معين جد علي من دار دينار النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة كبير تدعو قريبا لما انزل أيام أقرائها فورزد علم بيش ولي سبيش ولي قرأ بمعنى الحين سيرا ناقل مذكو راكي ولكن طول الرسول كي قرأ دا دي معنى حيث راكي بريد دي منزل أيام أقرائها لكن الشافعي يبقى الجميع وكي بريد دي منزل فورزد التخر تخر يقال يكون كتك دلت رسوق الزقران ولا شاف لا دلت تخر واجي وربط بسده طلاق الأمة تدليقتان وعدتها حيزتان يقولون مرتش بدأت دلائل التي كان الدليل فيها أو بيت وصل وتتوضأ من كل صلاة وتصوم وتصلي وعن هناك جهش قال كنت أصدقاء جديدة كثيرة شديدة تزرع من نبي الإسلام فاطمة مختلف خبر ووجدت في بيتي ابتداء بنت جحش وأعطي أسلمي أصدقاء جديدة كثيرة شديدة فما تغني بها بل من يكرهن ما لنا ما ذو السيانا ولذلك بيان متى لفعل الكرسوك ذاتك فإنه يصحب التعذاب وين الخاتمة بعض ينرى قالت هو أكثر من ذلك الفتلتي واجزات كده ديري كبري كده قالت هو أكثر من ذلك بالوجه الصوبي لها تدي فردي كدنا دي كبري نشنو فردي ولدي كده كبري كده بل هو أكثر من ذلك إنما أصج فيك مسجد فبيت وين على نبيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك سأمركم أتأتى بأمرين بدو أمر نبادي أيهما سنأت أجزاء عنك من الآخر دبنا لتوفي لكم قوم أو كتر قبيل فليضمر عني فأنت أعلم تقبل حال بان خم عني قال لها إنما هذه بشكدا ركزة لا يبند درجات الشيطان فتحيدي حيث تلك شفاقرتي يا وورتي في علم الله فتولي وجد له فتولي علم الله وبيوسن كما حتى تضيف لي إذا رأيتي كلي تبيني أنك قد تغوتي تفاق شري فاستنقاتي وذلك خفع شري نبي مدك 23 ليلة ذات وورد شكرا أو 24 ليلة ذات شفاقرة ذهي شكرا وأيام وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك من ذلك ففعلك وأرميشك لكذلك جهاد الذي الخضر وتكتباته والوقت معلوم ذهي ذي والتغر ذي او کته قوی چې درسته کې ظهر لرا او اورات کې ما دیګر لرا وسبه کې جمع کې مابین د صلاتین کې ظهر او العصر او درسته کې مغرب لرا او ځان کې اورات کې عشاء لرا او بیا وسره کې جمع کې مابین د چا کې د صلاتین کې ففعل اذا قالوا او ځان وسره کسرت سبحان ففعل وسوبي كقادر شو على ذلك بديبان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي دای ورته په کلمه توګه الفضل الثالث الاسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قال قلت يا رسول الله من فاطمة بنت أبي حبيش لا مستحاض شوي لا منس قضاء وقضاء بلان جيجيبنا من كيف أبرم سبحان الله إن هذا من الشيطان إذا هذا الشيطان ترى تقدر أن أرجع ده أفكار أو دوران كان نسبة الشيطان لتجد شدة ذلك كي بمكان فتحكي شكل ويني إذا الوالد فاسد ووصل ديوتي لفاسد الزهر أو العصر وسط واحدة أو وصل الفجر المغرب والعشاء غسلا واحدة أو وصل الفجر أو غسلا واحدة وتوزع فيما بين ذلك دخلنا في أسرك يا راجل أنا أبو مدرس ثابت شو لك كذا معزول إنسان
او دسماتي دل زمن بمزق باليقين يا خروج الوقت يا دخول الوقت هذا خروج ودخول الوقت نقول وصل بيكل يعني هذا خروج الوقت او دخول الوقت عليه عشان ده بيجي وصل دي اي مجرد هو تقول توزع فيما بين ذلك فاحنا بمساله ثابته نقص لهم لما اشتد عليها الغسل امرها ان تجمع بين الصلاتين مجاهد ذات ابن عباس شاگرد لوی مفسر دي اشكالت ترجمه کړی د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما تاسو سنت پیدا کړی ها دې اشكال ان تجمع بين الصلاتين امر كتاب الصلاه هدايه